الله الرحمن الرحیم زیم جی عرفان دورانی تاسو ګورئ پیام خیبر تبدار اتو وايي ماشاءالله پی کې 75 کې تاسو الیکشن کوي لګي د ان پی په ټیکټ باندې تاسو مقابله چا سره دي ډیره مهرباني دورانی صاحب زما په نظر کې مقابله زما چې کم دنو آغا یو زمونږ چې کم بیلټ کې زه دا ګڼم چې ډیر ښه پوه خلک دي بیا ورسره ډیر زبردست زلمی دي خو چې کم زلمی اوسه پورې خپل په قدر خپل په مستقبل او چې کم هغې حق دی هغې باندې نه دي پوه شوی نو زه به دا ګڼم زما کیدای شي چې مقابله خو به نه وایم خو زما یو میشن به دا وي چې هغې پوه کړم ارباب صاحب ماشاءالله تاسو دلته یو نوم دی تاسو پوره خیبر پختونخوا کې هم پیژني یوازې په پیښور سیمه باندې نه دا راته وایي تاسو په 18 کې الیکشن څه کیفیت او اوس څه کیفیت دورانی صاحب 18 او هغې نه مخکې 13 او بیا هغې کې چې تاسو د پختونخوا نظر باندې دا 12 کاله ګورئ تاسو چې الیکشن یې ورکې وشوی نو هغې کې د پختونخوا بالکل د الیکشن یو مایند سیټ او ماحول بدل شو ضروري نه ده چې په بده بدل شو دې کې څه ښه عناصر هم دي خو زیاتر زه به دا ګڼم چې هغې کې دهشتګردي چې 13 کې کم پروج وه کم چې مونږ باندې 3-4 دماکې شوې وې او بیا هغې جواب کې چې کم دلته پختونخوا کې حکومت الیکټ شو د پی ټی آی او بیا چې کله حکومت الیکټ شو او چې کم ماحول هغې ته ملو شو ډېر ښه خوشاین خبره ده چې مونږ ته امن آی کې دور نه پسته یعنی هغه دور کې شروع شو چې هغې دپاره مونږ قربانیانې ورکړي دي عوامي نیشنل پارټي قربانیانې ورکړي دي همیشه هغې صفونو کې ټول نه اولو د پاکستان او د پختونخوا بقا دپاره خو افسوس سره بیا داسې لیډرشپ صوبایي سطح باندې رالل چې هغې نه عوامي څه سپورټ و نه عوامي څه بیکینګ و نه خپل هغې څه حیثیت و نه هغې کې اهلیت و نه هغې کې داسې یو ویژن و چې هغې هغه صوبه چې عوامي نیشنل پارټي ورته خزانې ډکې پرېښې وې عوامي نیشنل پارټي یو که ایگریکلچر مت کې ګورئ نو 100 نه زیاتې پراجیکټ ورله پرېښې وې که تاسو د امن په لحاظ باندې ګورئ نو سوات حالات وګورئ هغه ټایم هغې نه مخکې سو داسې نور صدرن ډسټرکټس حالات وګورئ نو هغې کې مونږ ډېر زیات کوشش کړی و هغې په وجه یو پرامن ماحول هم جوړ کړی و خو باوجود د دې ټول شونو یو زه به دا ګڼم او دا تاریخ به هغې باره کې ګواهي به ورکوي چې یو ناکام ترین حکومت و او هغه په دې و چې هغې کې کم خلک الیکټ شوي وو نو هغه خلک چې چونکې دلته یو پارلیماني نظام دی او هغه مطلب دا دی چې د خلکو رسای پارلیمنټیرینز پورې او پارلیمنټیرینز داسې یو چې هغه بالکل بغیر خپل د محنت خپل د تعلق خلکو سپورټ کړل بیټ یې سپورټ کو عمران خان ته دلته یو منډیټ ملو شو خو بیا تاسو به دا ګورئ او پکار دی چې دې باندې تاسو نظر واچوئ او تجزیه وکړئ چې هغې کې بیا آیا مونږ ته هغه سهولتونه یا مونږ ته هغه منډیټ ملو شو ګورنمنټ ته د پبلک ته او بیا خاص کر چونکې زمونږ پاکستان کې زم همیشه دا خبره کومه چې هغه اساسه ده چې هغه امریکې سره هم نه ده د ظلمو چې هغې ورسره ولاړو نو آیا هغه ظلمو ته خپل یو رهنمایي او هغې هغه مقاصد او آیا هغې طرز باندې یو خدمت وکړی شو زه نه ګڼم دا
بیا 18 ته چې راځو نو بکار دا دی چې اوس مونږ 2024 کې ناست یو 21ویں صدی ده 24% تیره شوه او اوسه پورې افسوس سره چې زه هغې ډېر زیات یو تایید مې کړی و چې تاسو مونږ ته دلته الکترانیک ووټینګ مشینز ولګوئ دا ضروري نه دی چې هغې کې یو زموږ هغه ضرورت دی بل مونږ سره دلته نادره ډیټا ده خو الیکشن چې چرته کیږي او هغې کې چې چرته غپلي کیږي نو چې کم خلک هغې کې بیا هیراپیري کوي نو هغې بیا الیکشن ډے باندې خاص کر بیا فارم 45 چې تاسو وکتو چې باجوه کمزور لګولی و نو هغې کې زیات درشې شوي نو بکار دی چې دا شونه مونږ لاګو کړو هغې بیا ټرانسپیرنسي کیدی شي خو افسوس سره چې انډیا کې هغه مونږ هغې سره موازنه کوو 500 کالونه لګېدلی نو اوسه پورې ولې نه و شوی نو هغې په مد کې بیا داسې خلک رالل او زه به دا ګڼم چې په نسبتاً 13 نه 18 کې هغې نه هم غیر ذمہوار غیر عوامي نااهله مینډیټ صوبایي حکومت ته د پی ټی آی ته ملو شو او دې کې داسې خلک هم وو چې چونکې پارلیماني نظام دا مطلب دی چې هر یو ایم این اے او ایم پی اے خپل د علاقې ذمہواري بکار دی چې خپل علاقې اواز اوچتولی شي بکار دی چې خپل د خلکو رهنمایي دی کولی شي مشري دی کولی شي او خلکو ته هم دا احساس چې هغې یو مشر موجود دی او که بیا داسې شونو دا ضروري نه دی چې پارټي کې یو سړی یا حکومت کې چې پارټي به همیشه صحیح فیصلې به کوي نو هغې بیا بکار دی چې خپل اواز هر یو پلیټفارم باندې اوچتولی شي خو دلته داسې خلک رالل چې هغې الیکشن کولو او مړو نه اوسېدل بیاتاباد کې نو تاسو راته دا ووایئ چې دلته غربت څومره زیات دی او یو سړی چې غریب پاسي او دلته نه حیاتاباده پورې ځي نو هغې خرچه به څومره راځي او داسې خلکو ته بیا ولې دا مینډیټ دی ورکو په زور یې ورکو مونږ باندې مسلط کو او بیا داسې خلک وو چې دلته نه دی د ځي او الیکشن کوي حیاتاباد کې نو هغې نه دا ثابت شو او دا تاریخ به هم د دې ګواهي به ورکوي چې دا دور زمونږ د پښتونخوا او هغې په وجه پاکستان ته هم ډېر حده پورې زه به وایم چې نقصان رسېدلی دی یو تلخ یو نالایق یو نااهله دور و چې هغې کې پارلمنټیرینز خو پرېږدی موږ سره عام هم داسې خلک نه وو چې هغې خپل د حلقې او د صوبې نیډډ چې کوم ضرورت و هغې بیسس باندې رهنمایي به یې کړی نو بیا تاسو هغې نه مخکې راځئ نو فیکټس او سټیټسټکس او ډیټا چې دی هغه په خپله ګواهي ورکوي چې 100 ارب روپۍ موږ مقروض یو اوړه چې موږ سل نه زیاتې پراجیکټ کراپ میکسمایزیشن چې تاسو ریکارډ چک کړئ چې هغې کې غنم چې که یو جریب نه 10 منه به کېدل نو موږ لګیا یو چې هغه 20 منه دیو شي کار م کړی دی هغه شی ولې بند کو سل د سل پراجیکټ ټول ټپ دي چې زموږ د ملک دارومدار او موږ یو زرعي ملک یو د هغې نه هغه زراعت محکمه هم دې نه تباه شو نو نور دې نه څه توقعات به کوو او بل تاسو چې زه نو زه خو دا خبره نه کومه پی ټی آی والا فاینانس منسټر په خپله دا خبره کړی چې موږ سره سیلریز دپاره پیسې نشته او داسې تاسو خلک کې چې تاسو دا نه د پښتونخوا د عوامو خیال نشو ساتلی او دا بوج بیا راتلون حکومتونو باندې او خلکو باندې ماچولو چې د پنشن تاسو د ریټایرمنټ ایج چې دی تاسو 60 نه 63 ته وړیو دا سرکوزي فرانس کې ټرای کړی او هغې په وجه هغې ته ډېر نقصان رسېدلی او هغې دا خیال و چې فعلا موږ د پنشن چې کم پیسې ورکو ځان نه به لرې کړو او فعل وخت دا 2-3 کالو کې پیسې بنور که راتلون حکومتونه چې ورسره دی ګوري چې دا نه زیات بوج به موږ باندې اچولي او دا یو ناقص فیصله او ښه دی چې واپس یې واغسته هغې ته پته ولګېدی چې یو غیر ذمه دار